پاک د زرو رکعاتو قبول شو نفلونو نه زیات اجر او ثواب ورکوي. موږ تاسو سوچ وکړو که نه موږ وایو چې یاره د علم دا باب به یو څومره شی د دې نه کتابونه به ډکي که نه چې دا باب به څه ته وایي. باب موږ او تاسو دا خبره زده کړه چې په اوداسه کې څو فرض دي او کم دي. دغه خبره دا د علم باب شو. په دې باندې الله پاک د زرو رکعاتو نه په دې یوه خبره خو چې دا موږ زده کړه او زموږ په استعمال کې دا خبره موږ راوسته، الله پاک به د زرو رکعاتو نه زیات اجر او ثواب ورکوي. دویم باب څه دی چې موږ ته دا خبره معلومه شي چې په غسل کې څو فرض دي کم دي. دغه خبره موږ زده کړه او زموږ په عمل کې رااله. دا د علم دویم باب شو. دا علم د عزتمندو خو چې موږ یې خامخا د زده کړو کوشش وکړو. دا د حدیث چې کوم دی نه مفهوم دی. خو موږ د علماو چې دی نو په عامو خلکو باندې څومره فضیلتونه دي. زه وایي د عالم فضیلت په عامو عابدانو باندې دومره دی لکه څنګه چې په اسمان کې په ستورو باندې د سپوږمۍ فضیلت دی. او یو عالم ټوله شپه ودرېږي او یو عام سړی چې دی نه ټوله شپه په مانځه باندې ولاړ دی، نفلونه کوي، لمونځ کوي. د عالم دا خوب دی غواړي. ولې؟ دا د نبي علیه السلام د سنتو طریقو نه خبر دی. او چې کوم سړی د علم حاصلولو دپاره د خپله کوره ووتو نو ده ته الله پاک د جنت لارې اساني. او که دې سړي له په دغې دوران کې مرګ راغی نو الله پاک به د حشر د علماو سره کوي. او ده ته یو سړی د علم حاصلولو دپاره د خپله کوره ووتو نو د الله پاک نوراني مخلوق ورته د قدمونو لاندې وزرې خوړي. نو دغه شان دی چې زموږ او ستاسو دا یقین جوړي او کوشش کوو موږ د زده کړو. او د دې سره ذکر دی. د ذکر مقصد دا دی چې زموږ څلېرویشت ګنټې د الله پاک نه یره په زړه کې د الله پاک یاد زموږ په ژبو باندې چې په هر حالت کې که موږ ناست یو که ولاړ یو که روان یو که ملاس یو خو چې موږ الله پاک یاد. او په ذکرونو کې بهترین ذکر د ټولو نه څه دی؟ لا اله الا الله. او بهترینه دعا الحمدلله. استغفار او الحمدلله دوه حدیث شریف کې په یو کې الحمدلله دی، بل حدیث شریف کې چې دی نو استغفار دی. دواړه چې دی نو قیمتي خبرې دي. او چې موږ کوشش کوو وایي چې د جنت د تلو نه وروسته به د جنتیانو سره د هیڅ یو ساعت فکر هم نه وي سوا د هغې ساعت نه چې کوم ساعت په دې دنیا کې بغیر د فکر نه تېر د بغیر د ذکر نه تېر شوی. او د یو سړي بل حدیث بل ځای کې حدیث شریف مفهوم دی چې د یو سړي سره ډېرې روپۍ دي، هغه لیکیا دی دغه روپۍ تقسیموي او بل سړی د الله تعالی په ذکر کې مشغوله دی نو ذکر کوونکی دی ورته. او یو سړی وایي چې کوم دی نو ناچاره دی د شپې روڼولو نه شپې نشي روڼولی، نفلي صدقات نشي ورکولی، د بزدلۍ د وجې نه په جهاد کې نشي شریکېدی. نو هغه له پکار دی چې څه د الله تعالی ذکر په کثرت سره په ډېروالي او وایي داسې ذکر کوئ که نه چې دا خلک تاسو ته لیونی مجنون او ځان له داسې ذکر کوئ. او د بل حدیث شریف مفهوم دی چې وایي ذاکرین به په خندا باندې جنت کوي. په جنت کې د جنت اته دروازې دي، یوه پکې خاص د ذکر کوونکو دپاره ده. او بل ځای کې د حدیث شریف مفهوم دی وایي چې تاسو د جنت په باغونو باندې تېرېږئ نو ښه پکې وڅرېږئ. اصحاب کرام عرض کوي د الله رسوله د جنت د باغونه څه دي؟ هغه ورته ارشاد فرمایي چې د ذکر حل کوي. انشاءالله موږ به ټول کوشش کوو په هر حالت کې چې موږ ذکر کوو. کوشش دی چې داسې ساعت تېرېږي یو سړی په مجلس کې ناست دی، په بیټک کې ناست دی، په کوڅه کې ولاړ دی او بې پیدې خبرې ځان له کوي چې دی نو ځان له خامخا خبرو کولو له سړی ګوري. نو د دې په بدل کې چې موږ د الله ذکر یاد کوو، د الله ښایسته نومونه واخلو، الله پاک به موږ له ډېر لوی اجر راکړي. او د دې سره محنت د اکرام مسلم دی. د اکرام مسلم مقصد دا دی چې زموږ په دې دنیا کې د یو بل سره پاتې کېدل دي، اوسېدل دي، چې موږ خپل حق دبا کړو، د خپل مسلمان رور د حق د ادا کولو کوشش وکړو. او وایي چې څوک د یو خپل رور مسلمان په یو شرعي حاجت کې قدم پورته کړي
نو الله پاک به دې سړي له 83 حاجتونه پوره کړي. 83 یو به په دې دنیا کې چې بغیر د خپل ځان نه به هیڅ چاته نه محتاج وي، او 82 به ورله په آخرت کې درجې بلندې کړي. او وایي چې یو صحابي دا کې ناست دی په اعتکاف کې، بهر نه یو سړی راغی، صحابي ته یې دغه وکړو چې یاره داسې زما یو حاجت دی. هغه صحابي ورسره فورا راپاڅېدو او چې د جومات د دروازې پورې ویلاړو، نو دې سړي هغه صحابي ته ووایي چې یاره ته خو په اعتکاف کې ناست یې. هغه ورته ووایي چې د یو سړي سره په یو ضرورت کې قدم پورته کول، په دې باندې الله پاک د 10 کالو د اعتکاف همره ثواب ورکوي. او د یو اعتکاف فاصله څونه ده چې 3 خندقه به د جهنم نه لرې کړي، او د یو خندق فاصله د ځمکې نه د اسمانه. الله پاک موږ له هسې دا چې کوم دی نو زموږ د بخانې دپاره بانې لري.